ګرانو کتونکو د جمعې مبارکه ورځ ده. په سنډسر کې نن یو ډېره ښکلې بختوره دستوره شوه. دوه فریقین دوه خاندانونه هغه په خپلو کې روغ شو او کریډ ځي دې مشرانو ته چې دې مشرانو هغې کې 6 میاشتې په یو جرګه کې 6 میاشتې دا سټمنا غواړي، دا حوصله غواړي ګینړه مات شي. نن سبا چا سره وختونه نشته. 6 میاشتې دغه فریقینو دپاره دې خلکو ستړی وکړلې. د میرعالم کاکا په مشرۍ کې ورسره چې کوم دی نو 2 ناظمین وو چې هغې کې ظهور خان وو، هغې کې چې کوم دی نو وهاب وو، فضل وهاب وو، او ورسره چې کوم دی نو مجاهد وو. نو دغه مشرانو خو زه به د یو مشر سره خبرې کوم، خپله پېژندګلو وکړه او څه به ویم. زه د ټولو نه مخکې د دې راغلي مېلمه ورور د الف خان شیرپو ډېره شکریه ادا کوم چې دې زمونږ د دوو وروڼو په معمولي کال باندې دلته راغی او زمونږ په دې روغه کې په دې جرګه کې په دې ګڼه کې د شرکت وکړو. زه د شکریه ادا کوم. بیا د ټولو نه دویم نمبر باندې زمونږ د دې علاقې چې دا کومه کمیټي ده دا رجسټر کمیټي ده چې د هغې چیرمین زموږ د میرعالم خان کرکاڼی دی او هغه سره خپل ټیم جهانګیر خان کاکا زموږ ته کاکا وایي خو نوم یې جهانګیر خان دی د ناقی دی. دغه شان زمونږ سابقه ناظم ظهورشاه باچا دی، فضل وهاب ورور خو زموږ د هغه اړخ دی خو دلته موږ سره په دې کې منډې تړلې والې. قاري اسلم خان دی هغه د ناقی دی زمونږ ورور دی. داسې مجاهد دی او ورسره نور ډېر ګڼ ملګري دي. په دې ځای کې زموږ اسد جان بابو صاحب دی، زموږ د صدر د عوامي نیشنل پارټۍ ریاض شاهد صاحب، نعمت ګل، زمونږ مولانا صاحب او بهر الله مولوي صاحب. د دې علاقې ډېر درانه او خواږه پښتانه مسلمانان پرور خان د غړمبک زموږ د دې کې ډېرې منډې تړلې والې. داسې زموږ علما ملګرو کشرانو مشرانو په دې کې ډېرې منډې والې دي. خو الله تعالی هغه شی سر ته ورسو او د الله تعالی امین پې وشو، د هغه د طرفه رجسټر شوه ریکمنډ شوه، نن هغه شی وشو. زه د دغه مشرانو د کومې په دې کې ستړی وکړه منډې وکړه د دې سپین ږیرو. او بله شپه ما ته چا وایي چې د شپې 12 بجې جتلي دي، الله موږ به دې له څه ورکړو، الله دې دې له هغې اجر ورکړي. زه د دې ډېره شکریه ادا کوم او خدای دې د دې په دې عمرونو کې برکت واچوي چې زموږ د علاقه د دې ګن نه پاکه شي او د دې ګن باندې دا ککړ شوي خلک د دې دغه شي. بیا زه د فریقینو چې اخوا سلطان کاکا وهاب او تحمید الله شو یا زمونږ مقدس الله ورور شو فرمان شو هغه سره چې کم خلک وو د هغې هم شکریه ادا کوم چې د دې مشرانو خبرې ته یې غوږ کېښو او په هغې کې زمونږ د دې وروڼو یې واورېده او دې وروڼو د اهدنا الصراط المستقیم لارې ته راوستله او په هغې کې دې منډې تړي هغه منډو کې دې کامیاب شو. زه په اخره کې یو ځل بیا د الف خان ورور د دې جرګې د دې علاقې د خلکو شکریه ادا کوم. ډېره ډېره مننه، والسلام. ډېره زیاته مننه. ګرانو کتونکو میرعالم کاکا سپین ږیری دی، خو داسې جرګه کې کله جهانګیر وینو لکه ټوق هم چې پکې وي، خندا هم پکې وي، خوشحالۍ هم پکې وي، یو ژوندي انسان دی. نو دا ماته نن پته ولګېده چې په دې علاقه کې یو داسې جرګه هم شته دي چې هغه د خلکو روغې جوړوي. میرعالم کاکا دا کوم ټیم چې دی د سره 6 میاشتې لکه ډېره ګرانه ده که نه، نو کله کله همداسې ویلي مې چې یاره بس نه کوو. نو دا اوسه خو مونږ نه ده بایللې چې نه کوو. مونږ په سوال ډېر غټ غټ کارونه سمیږي، نو دا به خیر اخر هم یو ځل خدای سمی. نو بس سوال هم کولو بس الله راضي شو. د الله دواړو پر رکن ناراضه و چې کله ته الله ناراضه و دا نه کېده، او چې کله فریقین نه الله راضي شو بس الله پې بس مهربانه شو، کار وشو. روغ وشوله. زه دغه جرګې مشرانو ټولو ته خراج تحسین پیش کوم. د دواړو فریقینو ډېره زیاته مننه چې جرګې خاطر وکړو او د دوی درناوي وکړو. او بیا چې دا کم خلک رالل دي فریقینو له په درناوي کې، نو دا د ستایلو خلک دي. دا چې دلته کې راغلي دا څه چای ډوډۍ له نه راغلي، دا په دې سیمه کې امن راغی، خوشحالي راله. د دغه دوو فریقینو درناوي له دا خلک راغلي، دا هم ډېر د ستایلو دي. الله دې کي چې دلته څومره دښمنۍ دي چې دې مشرانو په دغه باندې ختم شي. او زه ولې دا یقین ورکوم چې څنګ په څنګ به ورسره هر ځای کې کلک ولاړ یم. مننه. ډېره ډېره مهرباني چې وروره که چا ورسره د دې تېرو بدو درېمګړي باس کو چې داسې چلو هغسې چلو، نو دا دې ښه ووایي چې دا منافق ته ما منافقت تاړی یم. صحیح خبره. هغه ته دې منافق ووایي او دا دې په ځان شکایت وکړي چې دې ما منافقت تاړی یم. وروره تېر په تېر او باقي روزګار کوم سړی چې د دې نه
وروسته پړه کې ګونډې ساتي نو هغه د پځان یقینداریو کې چې منافق یم چې دې کې زما پړه کې بس راله او لاړه او تېره شوه باقي جهانګیري د ناکۍ غریب سړی دی د چا به خوښ وي د چا به نه خوښه زما په خبرو مخه پکېږی که ما دې خلکو ته دا دوه خبرې وکړلې نو بی مونږ د دې لپاره دا کسان دلته راوستل چې د دې دا منډر مات شي او د دې د قسم په خدای وي چې دې د هفته کې د دې الیکشن نه مخکې یو بل د چایو یا د روټۍ دعوت ورکړي او دا خو تقریبا د اوړي نه موږ دا خبرې اترې شروع کړې وې نو صرف د دواړو فریقینو ته په دې ذهن کې دا خبره اچوم چې زما د کلي یو مشر ما ته وی چرته ځې ما ورته ویې یاره په سنډسر کې همدغه شانتې جرګه شروع کړې ده زه انشاءالله کوشش کوو چې الله وکړي چې دا دې دا کورونه جوړ شي نو هغه ما پورې داسې یو خندا غونته کې مو کړه او یو چیلنج غونته کې م راکړو ما ته وی په دې کې مونږ ډېر زیاتې منډې تړلې وخلي دي او زه د سره دا خبرې ته تیار نه یم چې دا کورونه به جوړ شي نو ما ورته وی چې کورونه جوړول او د چا په زړونو کې خبره اچول دا د الله ذات سره تړلې خبره ده مونږ به خپل کوشش وکړو او خپله ستړه به وکړو نور دا هدایت ورکول هغې ته په زړه کې اچول هغې راضي کول دا د الله له طرف نه به امر راځي او چې کله د هغه د طرف نه امر راغی نو بیا به انشاءالله نه به درنګ یو نه به ساتي هماغه هغه وخت دی نه درنګ دی نه سات دی هغه کسان چې د یو بل سره ګریوان ته ګریوانه وي او یو بل سره چې دی نو زما په خیال دونه ډزې به په دنیا کې چانې کړي لکه تاسو چې کړي دي خو شکر الحمدلله چې څه داسې غټ نقصان پکې ونه شو او تاسو د غټ مصیبت او د غټ مشکل سره چې نو مخامخ نه شوئ مونږ شپه ورځ په دې کې منډې وکړې د شپې 11 بجې دې نه تېري په ګرمۍ کې م تېري اوس په دې ژمي کې م چې نو همدغه حال مو خو نن زمونږ په هغه خپل ستړه باندې په خپل کوشش باندې ډېر زیات خوشحال یو چې مونږ ته نن د هغې سیله مېلو شوه او الله دې په تاسو هم خوشحاله کړي حمیدالله دي فرمان دي وغیره چې دواړو فریقو جرګې ته وګخ کته کړه او د جرګې دا خبره یې ومنله او د میر عالم کاکا خبره چې په دشمنو کې ګټه نشته د یو سړي په کور باندې جنډه نه ده ولاړه که جنډه ودرېده د میر عالم کاکا په کور به ولاړه وه چې د هغه وخت نه را روان دي لګیا دي په دشمنو کې یو کور چې دی دا د ګټې نشته او حقیقت ته چې دا میر عالم کاکا څنګه ووې چې بهار په دې روغه کې حقیقت ته چې ډېر دغه کړی دی کردار ادا کړی دی نو خدای پاک به ولې اجر ورکړي او کله چې یو جرګې والا چاله لاړ شي که نه نو که هغه جوړه وشي او که ونه شي خو چې د کوم ځای نه روان شي نو هغه پسې هغه میټر چالو شي الله پاک هغه له اجر ورکوي او دا شکر وباسئ چې په دې کې خدای پاک مړي نه دي کړی دا ستاسو د علاقې خوش قسمتي ده چې داسې مشران شته او راپاڅېدل او دا خبرې دې ځای ته ورسوله دغه نورې وروستۍ چې کومې مسلې په دې کې پاتې دي نو دا به د دنیاوي مسلې دي د لالچ مسلې دي د پټي دي او د پولي دي او د لارې دا مسلې پکې پاتې دي نو انشاءالله اب هم خدای ختمې کړي خو الحمدلله چې په دې کې نور نقصان نه دی شوی او باقي الله پاک ډېر زورور دی او قرآن زورور دی نه میر عالم کاکا زورور دی نه دا جرګه زوروره ده چې الله څومره زورور دی او قرآن څومره زورور دی زمونږ به څه زورورتي چې دا فریق دلته کې په قرآن باندې لاس کېږدي او د هغې د پاسه حرکت کوي الله پیشه او هغه پیشه الله به هم ترې تپوس کوي او انشاءالله لاندې به ترې نه موږ هم تپوس کوو موږ به هم ورسره کښېنو خو مهرباني وکړئ دا خو د پښتو ملک دی کم از کم جرګه شرمول نه دي پکار دې جرګې 6 میاشتې خواري وکړه او که یو فریق ته څه مسله وي نو دې به جرګې له راځي زوشا باچا له راځي میر عالم کاکا له راځي بهار ته وایي دام درې جرګې یو ممبر دی ټیک ته چې راغي د ترز ویلې خو موږ سره په جرګه کې ممبر دی د چې کوم کردار ادا کړی دی نو هغې د جرګې کردار ادا کړی دی مولوي صاحب دی زه خو لرې یم زما ټیلیفون نمبر ټولو سره شته چې څه داسې خبره ترم راځي نو ګودرواني والا خلک ډېر دي او ساز دغه والا خلک کم دي سازولو والا ځکه دا دشمنۍ په موږ باندې تېرې شوي دي قسم په خدای ماله جرګه راله زمونږ هم دشمنۍ وې زه هم د بهار دي سره بره مخرور ملته دا وې را باندې عظیم بچا خدای پاک وبخي ماله راغی وایي ستا به څه پوزیشن ما ورته وی یو سوره به نه ورکوې نور د ما دا ټول مال خال کورونه او پټي راوالې او ورله ورکې خو ما خلاص کې زما هغه جوړه الله پاک داسې وکړه چې لکه فی سبیل الله زه هغه خلکو وبخلم نو په دې کې به پټي ته نه ګورې پیسو ته به نه ګورې لکه چا څه ګټه وکړه 6 میاشتې دا شی وچلېده زخمیان پکې رالل فصلونه پکې تباه شو خو ګټه چا ونه کړه تاڼۍ تحصیلونه پکې رالل د لکونو روپو خو به په دې کې کالتو سلوتي
نو که دا پیسې موږ راغېستې وي او یو غریب رشته دار سره یو غریب ګاونډي سره پې موږ امداد کړی وي نو دا به څومره ښه وه نو دا ټول کار په زول روان شو خو بیا هم شکر وباسئ چې داسې مشران شته په دې علاقه کې او ستاسو دا کور یې جوړ کړو ډېره مهرباني الله هم خوشحاله